وكتاب مسطور. سورة الطور وړاندې سورة زاریات سره مناسبت هلته ذکر شو ان الدین لواقع، جزا واقع کېدلو والا ده. هر انسان ته خپل عمل به جزا ملاویږي. دلته ذکر کوي ان عذاب ربک لواقع، کتاب لیکلی شوی چې قرآن دی. او کتاب معنا لغوي سره ویلی شي جنسي کتابونه، جنسي کتابونه فی رق منشور په پاڼو خورو ورو کې، والبیت المعمور قسم دی په هغه کور چې آبانا ده مملوء، دوی معنا مسجور اور لګولی شوی. نو قسم دی په سمندر چې په هغه اور لګولی شوی. دا د قیامت په نشاناتو کې دي چې دا اوبه د سمندر دا به اور واخلي. او بیا به دغه ان عذاب ربک، بشک عذاب در رب ستا لواقع، واقع کېدونکی دی. ما له من دافع، نه به د هغې دپاره څوک دفع کوونکی چې د الله عذاب راشي او څوک ورته خپې ولګوي نه یې پرېږدمه. یوم هغه ورځ تمور السما چې حرکت وکړي اساسون شدادن، د سخت طبیعته پرشتي دي، سخت طبیعته په هېڅ چاړه نه سوځوي. نو دی له چې یوه دیکه ورکړي نو په یو ګزار باندې 90,000 انسانان جهنم ته رسوي. نو دعا هذه النار التي، دا هغه جهنم دی کنتم بها نعمتونو کې فاکهین، دی به تلذذ او خوند حاصلونکي. بما آتاهم ربهم، هغه چې ورکړي دوی ته رب د دوی، ووقاهم دی به بچ کي ربهم رب د دوی عذاب الجحیم، عذاب د جهنم نه. ورته به وایي کولو تاسو خورئ واشربو اسکئ هنیئا ښه. نو دا یو په خپل تخ ناست دی، بل په تخ ناست دی، ناست دی، نو ښار ته ورسېدل. بیا داسې راتاو شو په اټک باندې چې کوم دی رال او د شانګلې په سر باندې راتاو شول. داسې مجلس یره چې دا دومره غټ مجلس، نو دا به هلته خبرې څنګه کوو؟ مونږ خو هلته د شانګلې په باندې نو نه به چغې وې، نه به د یو بل نه پناه کېږي. علا سرور، په تختونو باندې یو بل سره مخامخ مصفوفه. وزوجناهم، زه به دوی سره جوړه کمه بحور حور عین، د غټو سترګو والا. والذین آمنوا، هغه کسان چې مؤمن. اوس دا جنتي دی خفه دی، هغې سره نزدېکت غواړي او د هغې دونه اعمال نشته. نو 3 صورته دي. یا خدا چې الله ورته وایي ما تعالی 100 چت بنګله درکړې ده، ته پې خوشحاله نه یې، زوی دې په 20 چت کې دی، راکوشه تم په دې 20 چت کې ورسره اوسېږه که نه. کته کې داسې هم نه کوي، ځکه چې دا لاندې 50 مرتبې ته وخیجې او دا بره چې 50 ته راکوځې، خو د هغه 50 بنګلې بیا بربادې شولې. او الله فرمایي وما التناه من عمله، موږ نه کومو د هغې د عمل نه من شی. نو دا درېیمه لار چې د چا مرتبه کمه ده، دله خبره کول چې په عمل کې ګاڼه دی، دا د هغه توهین دی. جنتي ته به دا هم نه وی چې ته په عمل کې ګاڼې ګوره، دا ډېر اوچت سړی دی، نو د هغه توهین دی. نو دوی فرمایي دلته مراد صرف کافر دی. نو کل امرئ، هر کافر بما کسب رهین دی. چې کوم دی خوراک راوړي لکه ته راکه دلته کېده، دا نه اخوا یې کېده وه، لکه دې خوا یې ویسه، دلته پکې شربت نشته، هغه بل یې دلته وله چې کوم دی دا چکني وله دلته راوړه. دا هغه تنازع دی، راخله کېده وه، هلته کېده وه، دلته کېده وه. جنتي کاکا یې تماشه کوي که نه، پات شوي ده به دوی خدمت کوي. دریم قول پکې دا دی چې دا جنتي ځان له مخلوق دی. خلقو من مسک و کافور، مجمع الزواید وغیره روایاتو کې دا دي چې دا د مشکو نه الله پیدا کړي دي، دی د کافور نه پیدا کړي دي. د عباس په باندې دور باندې یتساءلون، یو بل نه تپوسونه کوي. قالو دی وی انا کنا قبل، بېشکه موږ فی اهلنا په خپلو کورونو کې مشفقین یریدونکي. هلکه دنیا کې خو زموږ سره ډېره یره وه چیرې دې جنت ته به لاړ شو که لا به نه شو. فمن الله علینا، شاعر، دا پیغمبر شاعر دی. نتربص به، موږ انتظار کو په دې باندې ریب المنون، د مرګ. ریب المنون حوادث د زمانې، ډېر شاعران راغلي حوادث اول ختم، دا به هم ختم شي. قل ورته تربصو، تاسو انتظار کوئ. فانی معکم، بېشکه زه ستاسو ان کانوا صادقین، که دی وي رښتوني. زه چې پیغمبر د ځانو جوړوي، هغه یو عربي سړی دی، امی او دی جوړ کړ. تاسو عرب ماهرین لیکل لوستلو والا زی تاسو هم جوړ کړئ که نه راوړئ. ام خلقو، آیا دوی پیدا شوي دي من غیر شیئن، بغیر د څه شی. الله دی نو ځکه پې اطلاق کېږي. دویمه دا ده چې شی دا فاعل وزن دی، دلته معنا د فاعل سره دی شائی، او الله شائی دی چې الله څه وغواړي هغه کوي. نو چې هر کله دی شائی دی
نه ځکه اطلاق کیږي. بیا شی معنا د مفعول سره بنوږي دی په هغه اندر پې وخیږي او اسمانونو کې غوږ کیدي چې الله سووي. نو فلیأت را دی وړي مستمعهم هغه غوږ ایښودونکی د دوی بسلطان مبین په دلیل ښکاره ام له البنات یا الله دپاره دي لوریانې ولکم البنون ستاسو دپاره دي زامن. تبا کیږي بربادیږي خو دی بیا هم نه مني. دی به څه وایي یقولو دی وایي صحاب مرکوم دا د وریځ جمع شوې. داسې د ورځې یو پیټی دی چې کم دی خو اسمان کم ځای کې را پرېوځي وایي دا دونه په ضد دي. فذرهم پرېږده د دې نه علاوه نور عذابونه هم دي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډېر د دوی نه نه پوهېږي. واصبر صبر کولی حکم ربک د حکم د خپل رب دپاره فانک باعیننا بېشکه ته زما پروبر وی معنا زما په حفاظت یې زه درته ګورم. دین بیانې دعوت ورکې نو وایه نحمده ونصلي وی په الله باندې حمد وایه. ومن اللیل او بعضې حصه د شپې نه فسبح دا دپاره تسبیح وایه و ادبار النجوم او وروسته د ستورو نه. وروسته د ستورو نه معنا دا چې د ستوري پرېوتل دی ګمراه ستاسو صاحب وما غوا. دول او د غوا منځ کې فرق وي. دول ویلی شي هغه ته چې دی په ناپوهۍ سره خطا شي. یو سړی نه پوهېږي نو خطا شي. او دویم هغه دی چې انسان ښه پوه وي دیدا دانستان چې پرېوته. همداسې د الله پیغمبر چې دی پیدا دی د هغه وخت نه واله د هغه ژوند د استقامت دی استقامت دی تر وفاته پورې په ده کې د زري عمره فرق نه دی راغلی. دویم دا ستوری چې راوخیږي عن الهوا دی خبرې نه کوي د خپل خواهش نه ان هو نه دی دا الا وحی یوحا مګر دا وحی ده چې درته وحی کیږي. پته لګي چې د پیغمبر تمامې خبرې دا وحی دي. اشکال دا پیدا کیږي چې بعضې خبرې خو پیغمبر علیه السلام هغه خپلې مشورې هم کړي دي هغه خپل الله دپاره و نو ځکه وایي دا غونډه چې کوم دی وحی ده. علمه ښوونه کړې دی پیغمبر ته شدید القوا د سخت طاقت والا. سخت طاقت والا دا جبریل دی. طاقت یې کم دی 15 خاریې د صدور اوچتې کړې اسمانونو ته الټې ویشتلې. اصلي حالتو کې 3 کرتې لیدلی دی. 2 کرتې چې کوم دی صحیح ثابت دی په سند باندې یو کې ضعف دی. یو مقدا ده چې دی اسمانونو کې بر الته وکته په خپل صورت باندې. ثم دنا بیا نږدې شو دا جبریل دا پیغمبر ته نږدې شو په اعلی دیو په کنارو اوچتو الله اسمانونو نه بره بوتو. ثم دنا بیا الله پیغمبر نږدې کو خپل ځان ته فتدلی نو ښی نږدې کو. دا نږدېکت دی بلا کیپ موږ په دې نه پوهېږو خو الله ځان ته نږدې کو ښی نږدې نو لینده داسې ویني داسې یو کوږ لرګی دا او دې مخکې ورته یو دغه چې کوم دی وتر ورته وایي دې ته قاب وایي دا لرګی دی. دې مخې ته یې له دا شانتې جی اچولي د سرمنې دې ته وتر وایي. دا چې کوم دی یو خو د هغه سړی دی چې لومبنې په غذا کې دغه شی ګزار کړی دی. لومبنې ګزار ده کړی دی. دویم دا چې دی په غشو کې به انتها ماهر و. د چې به زور کړې که نه نو دا خو زور باندې چې ته لرې شي ولي نو دا لرګي ته خو زور راځي نو لرګی به مات شي. نو الله د خپل پیغمبر د ځان سره داسې نږدې که او وصل یې که. اوس څنګه وصل شو دا یوه لینده ده دا وتر دا بله لینده په دې کې وتر 3 طریقې دي. نو دغه شانتې ولګوئ نې وترین منځ ته رال او دا قابین دي قابین بهر لاړ. دا دروغجن شوی نه دی اړه هغه چې لیدلی دي. پیغمبر چې څه لیدلی دي نو له دروغ نه دي ویلي صحیح لیدلی دي. افتمارونه آیا تاسو شک کوئ په ده علی ما یره هغه چې ده لیدل کړي. ولقد رآه تاقي سر ده لیدلی و دا جبریل نزلة اخرى بل کرتې. ګوره الله فرمایي دغه ځای کې جنت ماوا دی چې پیدا نه وي نو څنګه هلته و. او دویمه خبر دا ده چې جنتونه بره دي جهنم د ځمکې لاندې دی او دا بره دي. عندها جنت المأوا از یغشا صدرته کله چې پټ کدی بیر لره ما یغشا هغه چې تا خستله داسې ښایسته منظر جوړ شو چې هغه د کتلو نه نو دا باندې از یغشا صدره کله چې پټ کو دغه بیر لره ما یغشا هغه چې پټو ما زاغ البصر نه کږویشل سترګې و ما طغا او نتې نه ووتلې. زاغ دې ته وایي ته یو څیز ته ګورې کوم اللات والعزا دا 3 چې کوم دی بوتان دي په دې کې 2 قوله دي. یو قولدار چې دا د الله د نومونو نه دوی راویستی دي. لات الله دی د الله نه مؤنث جوړ کو لات یې نه جوړ کو.
عزیز د الله صفت دی. نیک سړی چې مړ شو حاجي بابا نو خلکو د هغې قدر شروع کړو. حاجي بابا شو نو سړی ورو روان د هغې پټوان یې جوړ کړو، لاړ د هغه نه یې بوت جوړ کړو، دا لات شو. او عزا دا یوه ښاپیری وه چې خلک به ګمراه کول. دا صحاحو کې حدیث کې ذکر دي. دینه د ختمه کړ، لاړ شه ختمه کا. خالد بیا لاړ، بیا چې ورلی چې کم دی یو څیز یې مله پرې نه ښودو، دا غونډې لرې کول. دا چې کم د هغه ځای دا پنډتان ناستو هندوان دا غونډ سیډونو ته شو او چغې والې چې کم دی خوځي نیسا الله عزا ګوره نیسا تلک عزا دقه وه چې ختمه شوه. لن تعبد، بیا به دلته عزا نه جوړېږي، عزا ختمه شوله. دریم چې کم دی منات دی، دا قدید یو ځای و هلته بوتو او ویلی شي دام یو نیک سړی و. بیا د هغه نه چې کوم د تصاویر او د هغه عبادت وکړو، بېکاره شی ځان له واغېستو. ښه څیز یې تاسو له درکړو. ان هي ندی دا الا اسما مگر دا نومونه دي سمیتموها چې تاسو ته نومونه ایښي انتم تاسو آباؤکم او ستاسو پلرونو. کاڼې دې ودرو وایي دا عزا بت دی، نو دا بت کېږي، دا خدای کېږي، دا خو تا له صرف نوم کېښوده. الا من بعد ان یأذن الله، مگر دا فرشتې به سفارش کوي پس د هغې نه چې الله ورته اجازه وکړي لمن یشا چاله چې خوښه شي ویرضا د هغه نه راضي وي. ان الذین بېشکه هغه کسان لا یؤمنون بالآخرت چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې لیسمون الملائکه د هغه پویه صرف په دنیا را بنده د آخرت نه پیژني. ان ربک بېشکه ستا رب هو اعلم ښه پوهېږي بمن په هغه چا باندې ضل عن سبیله چې د ګمرۍ د لارې د الله نه، وهو اعلم د الله ښه پوهېږي بمن اهتدا په هغه چا چې دی په هدایت وي. ولله د الله المغفره پراخه بخښنې والا دی. هو اعلم د الله ښه پوهېږي بکم په تاسو اذ انشأکم کله چې الله تاسو پیدا کړئ من الارض د ځمکې نه، و اذ انتم او کله چې وی تاسو اجنتن پټ وی پی بوتونی امهاتکم په خېټو د میندو کې، د مور په خېټه کې پټ چې ایمان راوړي. کلمې م ووې. ابو جهل خبر شو دا ډېر غټ خنزیر سړی و چې ولید خو مسلمانیږي او ولید خو د غونډې مکې مشر بابا دی او د ټولو مالدار ترین سړی دی. د مکې دا مشران را جمع کړم په دې سوچ وم او لږ د اوښانو او لږ د ګډو بیزو چانده بدله وکړو چې تاله څه مال درکړو چې واپس مالداره شي. یعنې الټه په الټه چې سړی لګېږي که نه. ولید ورته وې دا ته څه وې؟ زما په الټه روان که سړی په قار کو که نه، چې په قار یې که چې کم دی نو ولې ته د هغه سر نه کښېنې نه، نو چې ته د هغه ملګری نه دی ولې ورسره کښېنې چې ته دونه مالدار او خپل مال باندې د خپله بروسه ده. جو داسې کلکه ابو جهل تم پوهېږي او زه هم پوهېږم چې دا سړی رښتیا وایي. څنګه کې زما سزا به ته څنګه اخلې؟ که داسې د بل اغستی شوې خو ما به ستا نه اغستی وه که نه. زه سوچ کوم چې دا څه غم اخلم، هغه ته لکه نور نه در کوم. ښه الله د داسې خلکو حال ذکر کوي چې وګوره ورته داسې بېوقوفه هغه چې و په صحف د موسی علیه السلام کې و ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام کې الذي هغه وفا چې هغه پورهوالی کو هغه صحیفو کې سو الله تزرو چې نه به باروي وازرتون یو نفس بارونکی وزر اخرى بوج د بل نفس، یو نفس د بل بوج. څلور واړه مذهبونه په دې متفق دي رسیږي. دویم بدني قرباني ده، منځونه کې روجي نیسي د هغې ثواب چاته بخي، د قرآن تلاوت کې زمونږ د احنافو مسلک دی، د احمد صاحب راجح قول دی، دام رسیږي. اگر چې د ایمانانو ته دعاګانې کوئ الله صحابه وبخي، زمونږ پیغمبر مرتبې اوچتې کړي، الله پلار مې وبخي، استادان مې وبخي. نو که زمونږ دا ټکي هغوی ته نه رسېدی الله مونږ ته دا سبق ولې ښووه، دا سبق یې راته ولې ښو؟ الله پاک سبق چې کوم دی ښیي. د حضرت نوح همدارنګې حضرت عباده رالی وایي جي زه نو مه چې کوم دی مور مې وفات شوې ده کوې مور پسې مې څه ډېر څه کول، خو مور وفات شوې ده څه پیدا به کوي چې پسې وکړمه. پیغمبر علیه السلام ورته وی او څه پسې وکړمه، اوبه خري ښه چې ته کوی حرم کې ناست دی او په عراق کې هلته منځونه راباندې کې. وی پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې دلته مسجد عشار دی او د دې مسجد عشار کې به داسې انسانانی چې قیامت کې به دا د بدر په سب کې ولاړي، نو دا بهترین ځای دی. 2 رکعته مونځ وکړي ماته ثواب راوبخي. د پلار سعی ده چې دا بچی جوړ کړی دی، شاګرد چې استاز ته دعا کوي دا د استاز سعی ده. تاسو ګورئ چې مثال دا علما استازان څومره په سخته خپل ژوند تېروي، په څومره سخته باندې د پري
او دغه بنګله کې اوسېږه او دلته درس کوه د چینچیانو کې به نظم راځم ښه دا تمام مسلې به ختمې شي تنخواه ته وغواړه چې څونه غواړې څومره سهولت هغه ما وینا دلته خوشحاله په دیم همداسې تاسو کتی شئ مثال شرګړ محتمیم صاحب منور الله مرقدهم په کوم جومات کې چې اوسېدو د پسه ذخیره را روانوي نو که شاګرد استاذ ته دعا کوي بچی پلار ته دعا کوي بل چې بل ته دعا کوي دا دغه خواري ده دا دغه محنت دی چې دی جوړ کړی دی دا دغه سعی ده نو لیس الا ما سعی همدغه ستا سعی ده چې تا ته رسېږي وان سعیه بنانا من نطفه دی پیدا کړي د نطفې نه اذا تمنا کله چې دا غورځولی شي په رحیم کې وان علیه بېشکه دغه الله باندې النشأة الاخرى پیدایش دی بل ځل قیامت کې به بیا پورته کي وانه بېشکه دغه الله هو اغنا واقنا مخکې ضدین روان دي دلته نه خوده وقوم نوح او قوم د نوح علیه السلام من قبل پخوا انهم بېشکه دوی کانهم ازلم دا ډېر ظالمان و اطغوا ډېر سرکشه والمؤتفکة هغه اړولی شوي دا د صدوم علاقه وه چې دا کلې الله الټه کو غورځولی شوي الټې دی افمن هذا الحدیث آیا د دې خبر نه چې قرآن دی تعجبون تاسو تعجب کوئ وتضحکون او تاسو خاندئ ولا تبکون او تاسو نه جاړئ وانتم صامدون او تاسو غافل یې فاسجدوا لله سجدې کوئ الله دپاره وعبدو د الله عبادت دی به تو د کېږي نه بیا به تاسو د خپلو بیبیانو سره دا لذتونه نه حاصلوئ ولخرجتم الى السعادات تجأرون الى الله بیا به کورونه پرېږدئ او غونډ به صحراګانو ته منډې وئ او په صحرا په دې شګو به پراتئ الله ته به جاړئ وی دا زه یم سپومې دوه ځای شوه راکوزه شوله دوه ځای شوه یو د حرا غر نه په دې طرف شوه بله د حرا غر نه په دې طرف شوه پیغمبر علیه السلام ورته وایي اشهدو اشهدو ګواه شئ ګواه شئ